قوم نه زمونږ مشرانو به د خپل الله سره بوتان جوړ کا هغه ته به سجدي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سره راغی چې زه مسلمانې وی ولی وی زما یو خدایو بار می بوتل او لمباله وی او می لمبول نور ته می کې خو چې وچی وی دوګي دړان رااله پر خپې اوچتي کې متیازې پیو وی زما خدای ورته هیڅ مونږ نو زه ورته ولاړم ورته می وی چې عرب یبول صالبان برأسه عرب یبول صالبان برأسه آیا داسې شیم رب کې دی شي چې د چا په سر ګیدړان متیازي کوي نو هغه مې مات کو ابوت او تعالی عالم ترا تا حقيقي خدای وکړ تاسو خیال راغی عرض داو ابو بکر صدیق را پاسې دا او وی یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ووري اهل مدینه بیا چې تاسو څه خوخه داوت ټول سرنګون د پیغمبر فرمان بچ بیانې ده صحابه بدا سناستو تابوي چې د دوی په سر مارغان ناس تاسو غونډه به بق بق نه کته سړی ته داسې الائمه من قریش جناب محمد رسول الله فرمایلی دي چې امام چې د ابد قریش نه اے اهل مدینه او تاسو قریش نه یې لہذا حق د امامت تاسو نه اهل مدینه وې قال رسول الله هكذا پیغمبر دا سی ویلی دي صدیق اکبر وې والله بالله ثم تلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الائمه من قريش خدای قسم ما د رسول الله نه اوریدلی چې هغه فرمایلی چې امام چې دی د قریش اوس دا قریش دي تاسو انصار یې په دې کې انتخاب اهل مدینه را چې پیغمبر ویلی دي نو په قریشو کې تا نه اوچت ببل سو بیعت تفصیل وګد رالا د سردار کونین صلی الله علیه وسلم د جنازه تنظیم اوس یو تپوس تاسو نه کوم مهم درتنا تحقیق کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول جنازه چا کړی دا او سو جنازې شوي او په جمع جنازه شوي دا او کنا چاته شتا پتا ها شتا چاته وای شیخان څه کوي ها نو تا چرته عمر تیر کړه ما مخلق دی او غاخ نشتا ترا پاسه لغوندې تا وخت چرته تیر کړه دیکھو وګورئ ما ته ګورئ بوډا سپینګیره سړی دی ډېر ښه سړی دی بزرګ دی وای ملیانو نه تپوس وکړو ته به څه کوې وای تورا ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم تورا ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ وخت تیر شي دا څومره لویه دنیا ناسته یې تاسو ته د خپل پیغمبر زه په دعوی ویم چې دام پته نشته چې اول جنازه چا کړې ده او په جماعت سره د هغه جنازه شوې ده دا څومره دنیا چې ناسته چا کړې جبرائیل سکارو جنازو کولو سره تاسو خیال راغی په دعوی ویم یو قوم د قوم چې دومره لري وي هغه څه قوم چاته چې د خپل پیغمبر د جنازې پته نه دلته خلاصې خلک ډیر خلافت د علی او ابو بکر ته واغستو دا یو کړه دا مسله د شیعه حل کی او سنیان دی کینه بچیا نه پوهیږي
وکې دی عزیزانو ما عرض کولو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن شو حکم وشو چې ما خخو بچرتا بل حدیث بیان دی چې ما بعد حضرت عائشہ په کوټه کې دننه دفن کوي هغه کمره کې قبر وکنسته شو دفن التو عزیزانو مسله اوس دا ده چې قبر د پاسه چت روا دی او کنا جایز سعودي عرب کې د ټوله دنیا د علماو یو کانفرنس چې قبر د پاسه چت جایز دی او کنا جایز علماو فتوا ورکړه چې قبرونو د پاسه چتونه جایز نه دي سعودي حکومت وی چې خدای زده رسول الله ګمبت عمرانو زمونږ د ملک نمائندګي پکې کول مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه هغه چې د پیغمبر ګمبت نشي ورانول ولی پیغمبر د وفات په ټیم کې وصیت کړو چې زما دفن د حضرت عائشہ په کوټه کې وکړي او دغه وخت کې په کوټې چت وو که چت ضروری نه وای دغه په قبر پیغمبر به ویلې و چې چت تلری کوي بیا مې دفن وکړي که تاسو وای پیغمبر نه هیرو که پیغمبر ته اسیان نسبت کو نو پټ کی کافر باندې د ټولي دنیا علما حیران شو او وی چې د پیغمبر قبر چې ده دا خلاف قیاس ده په دې بچت ضرور وي د پیغمبر د وصیت مطابق باقی قبرونو باندې بچتونه نه تاسو خیال راغی دفن وشو انتخاب امیر المؤمنین ابو بکر نن امیر المؤمنین شو سباله صادری پوگا چولی دیو بازار تراوا عمر فاروق په مخ راغی اینا یا ابو بکر اینا ورته زم منډای کې دا صادره خرصوم چې بال بچ له نفقه او غټم بیا به نور کار کو الله ته چې د کلرکۍ چارج والے په دفتر کې هم سبب صادره پوګه با کوړ بازار تراوړي چې بابو صاحب او بکای څو یا چانه د وزارت صاحب د غوشي حلف او وفاداری واغسته وزیر به وګوري چرته چې صاحب صادری پوګا چولي او بازار تر روان دي الکه څکه وزیر صاحب ویجی دا صادره خرصوم بال بچ لنه فقط او بکیدا څه ها جی یا بل والا وغیرہ وغیرہ دا ابو بکر ایمان دی صادری پوګه دی عمر فاروق ته وی دا خرصوم چې بال بچ لنه فقره وړم بیا به د سلطنت کار هغه ورته راځه دا وختم د سلطنت کار ته ورکا نفقه به د بیت المال نه جاری راغه بیت المال ته پاو اوړه د ابو بکر صدیق امیر المؤمنین د فی کس په سر باندې پاو اوړه به د کوړه د ورځې دي څومره وختو تیرې دو یو اوخه ورکړه چې د دې پای بخپلمس کې ملما بم په پالي دو جوړې جامې ورکې چې دا یو خیرنیږي بل باج یو صادره ورکو چې دا به استعماله که وخت به وخت مرشم دا به د کفنم یو د لرګي لویا کاسا ورکړه چې دې کې بخپلم خوره او ملما ته بمراو باس دا سامان د بیت المال له صدیق اکبر ته ورکړې شه عزیزانو ما ته وګورئ سورځي چې تیرې شوې دا ابو بکر بیبي وای ابو بکر صدیق ته چې انار تمړ کیږي څه شيتا انار ورته ما سره خو خدای راستی کا فالتو پیسې شته چې تعالی انار راو او دا ستا په نامه چې کوم اوړه راځي دین لګ لګ بچکوا یو اتو ورځي کې یو سیر جمع کا به خرڅ کم طالب په انار هغه ول ډېر اوس خزه تم ګوره او میړه تم ګوره زمون خزو تم ګوره او مون تم ګوره ای ته مرکب په دغه خزو تا تبخ اوس خزه تا ته وی چې لګا نار راوړه او تو ورته وی چې ما سره پیسې نشته خدای راستی دومره منډه در کی چې راټینګې ده باندې
دومره زه پوهیم خپه نه شئ اوس تاسو به زه څه وایم مونږ ملیان هم په دې قهر اخته ملیان رحمان بابا وایي نوم در ستا د بلخلم ځان ته وایم نوم دا ستا د بلخلم ځان ته وایم خپه نشي که مې نوم واغستو ستا ځان ته ځان ته مونږ زمونږ ښځې څنګه دي زمونږ زامن څنګه دي زمونږ لوڼه څنګه دي او به ویلی شي د لور فرمایش چې وشي د زوی فرمایش چې وشي د ښځې فرمایش چې وشي رد به یې کړي دا خو ابوبکر و د هغه ښځه وه لاړو یو وختو تیر شو اوس دې نه بعد بیا په پاکستان کې وایي ابۍ مې لیونی شوه په ترجمې باټینګر غواړي اوس دې ملک او ته به هغه ښځې لټئ لاړو وایي نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان نہ ہو تو جان نہ ہو گل گئے گلشن گئے اچھے اچھے مر گئے کدو کریلے رہ گئے گل گئے گلشن گئے اچھے اچھے مر گئے للو بٹیرے رہ گئے مونږ دا سیزونه پاتې شو تا ته دا پیغمبر جنازه کړه مولیانو نه تپوس کوه هر شی به مولیان نه تپوس ته به څه کوې قبر کې به ملایکو ته وایي چې ورشه ملا ته وایي چې من ربک چاته وایي ملا پسې به ملایکې را لېږي څه کوي زما عزیزان دا ابوبکر بی بی اته ورځې په نیمه خېټه روټۍ وخوړه سې روړۍ جمع که امیر المؤمنین ته ورکړې چې جی دا خرڅ کوه مال انار ویډر هغه وړۍ یوړه واپس بیت المال کې داخل هلته یې اډر وکړ چې دې نه بعد زما کور ته زما د بیبي په نوم نیم پاوډر رالېږه معلومیږي دا چا په نیمه خېټه هم ګزاره کولی شي کور ته راغی بیبي ورته انار دې رانهوړه وی بیبي خدای راستي هغه وړه مې د چابل اوږي خېټې دپاره وسپاره او تا دپاره مې اډر وکړو چې ته بیا نیم پاوډر رالېږئ معلومیږي دا چې زما خېټه هم خوراکونه دپاره نی 2 سال 3 مہینے د ابوبکر خلافت چې وفات کېده لورې ورته ناسته وه او دا شعر وی من لا يزال دمعه مقنعا من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة المدفوق اے پلار ما د محمد رسول الله په وفات باندې خپلی اوخی په سر کې بند کړی وی جړل مې نه چې که خاوند وفات شو پلار مې ژوندی دی اوس تا په مرګ به زما د سر نه د اوښو سیلابونه روان شي پلار ورته څه بچیا ته ولې جاړې ژوندی دنیا کې بچا سره کېنې پام به دې غلط شي جاړم به زه چې داسې کور ته روان یم چې وړاندې مې لیدلی دی د دې داسې مثال لکه یو بس اکسیډنټ وشي
د چا لاس ماتی د چا خپه ماتی د چا سر ماتی د چا پخته ماتی د چا خېټه شلیدلی د چا ملا ماتی او هسپتال کې ډېرې پروتي یو وای سر ملاړو بل وای لاس ملاړو بل وای خپه ملاړو بل وای ملا ملاړو او ډاکټر اریانی چې خدای سر والا ته ورمنډه کم کا خپو والا ته ورمنډه کم کملې والا ته ورمنډه کم مليان روحاني ډاکټران او ملک ټول اکسیډنٹ کړي دي څوک خزینه خبر نه ده څوک لور نه خبر نه ده څوک زوی نه خبر نه ده څوک ځان نه خبر نه ده څوک دین نه خبر نه ده څوک مذهب نه خبر نه ده څوک اسلام نه خبر نه ده او ډاکټر اریان دې چې زینو کم پسې طالبانو لا ورشي جلګه دا کتاب دا سوایا دا سوایا دا کده نور پسې ورشي جلګه دې خزو ته لګي واګي واچوي خدای ته وګورئ دا سبا بار رئیس دی چا پسې هغه دې یو خزه لور مړاوه هغه نه مخ کې مور مړاوه هغه نه مخ کې پلار مړو هغه نه مخ کې رور مړو آلور باندې جړل ورته ول بچڑی میں کس کس نوروا بچڑی میں کس کس نوروا ماں نوروا کے پیو نوروا کے پیرا نوروا کے بچڑی تنوروا سک سکو جاڑم مورو جاڑم پلارو جاڑم رورو جاڑم کتاو نو عرض میں داو چې د مجلس او د وخت تقاضا خو صرف علمی خبره طالبانو سره یو څوکول هغه ما سحر عرض کړي یو خبره پاتې و چې طالبګیرای سره او ملاتوب سره دا اهل دل و هم نشینی به ضروری وي علم وشو اوس علم د پاره به اهل دل لټای اهل دل هغه خلق دی چې چاته درد وی پاندرون مولانا وی گر تو سنگ خار مرمر شوی گر تو سنگ خار مرمر شوی چون بصاحب دل رسی گوہر شوی ککان لوٹائے خو صاحب دلو ته چې ورشي جوهر بدر نه جوړ نیکان اولیاء الله